دا واجب القتل ہے حکومت ذمہداری دا دام چا ذمہداری دا چی قتلی دا حکومت ذمہداری دا چی گرفتار کی دا سی خلق سنگین سزا اور کیا غلا کسانو باندے دی لعنت بھی ہزار لعنت دی پا خلقو باندے چی کم خلق دا سی شاعر تائید کئی اخیر تا تا اللہ ویلی سے دی تا خود ثابت کچھ اللہ تا تا سویلی دی دا الفاظ دا کفر الفاظ دا دی ولاړو د ړندو په سترګو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه و چې سایه د پلار لیدلې نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه و که دا د کفر الفاظ دی راشه چیلنج کوي ما که ما ثابت تکړه چې دا د کفر الفاظ دي ما په دې سر باندې ولئ لیکن هر کله چې دا د کفر الفاظ دي او کم سړی دا عقیده ساتي چې دا الفاظ صحیح دي دا اشعار صحیح دي دا قطعی کافر دے گرے دا واجب القتل ہے حکومت ذمہ داری دا دام چا ذمہ داری دا چی قتلی دا حکومت ذمہ داری دا چی گرفتار کی دا سی خلق سنگین سزا اور کیا غلا وہ تعجب پاغ خلق بان کوما چی کم خلق دے شاعر تشابہ سے وئی دا واوا کئی علماء رد کئی اگر کسانو باندے دی لعنت بھی ہزار لعنت دی پا خلق بانے چی کم خلق دا سی شاعر تائید کئی زہران دائم چی زما پاکستان چی اسلامی جمہوریہ پاکستان وطویلے کی دلیشی ننغدی حد ورسیدہ چی زما اللہ دی معاف لکا زما دا اللہ گستاخی دی وکلا اخیر تا تا اللہ ویلی سے دی تا خود ثابت کچھ اللہ تا تا سویلی دی اغا شارو کی سوئی نن میری دا خدای نا دیر خفاو یو سوڑان دا خدای نا دیر خفاو دا چی ولاړو دړندو پسترګو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه وو چې سایه د پلار لیدلې نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه وو چې پښتنو نه به خدای ډېر خفه وي که پښتانه د خدای نه ډېر خفه دي که پښتانه د خدای نه ډېر خفه وو دانشه خدای دې خفه کېږي نه دانشه خدای دې خفه کېږي نه خو زه او هغه د خدای نه ډېر خفه وو ته دومره ظالم یې ته دومره ګستاخ یې او کم کسان چې په کمنټ کې ورته شابه سیالي کی دا غټ ګستاخان دي که دیو د دې کار نه منع نشي حجت په دې باندې قایم شو بیا هم ته د تایید کوي دا که کافر دي دا هیڅ مسلمانان نشي کېدلی قرآن موږ ته څه ویلي وو قرآن موږ ته دا ویلي وو منافقانو باره کې الله ویلي وو منافقانو به الله او رسوله صحابه کرام آیتونو په دې پسې مسخرې کولې کله به چې دوی ورته وویل شي دوی به څه ویل انما كنا نخوض ونلعب من خاص مشغولتیا کوله ګپ هم لګاو الله د عبارت کې څه وایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون اے نبی ورته ووایه په الله پسې دا په آیتونو پسې دا په رسول پسې تاسو مسخرې کوئ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم باندې مکوئ تاسو کفر کړی پس ایمان خپل کم خلک چې ناست دي دغه شاعر ته ناست دي پړقې وله کوي دعوت ورکوي هغه ته تاسو باندې لعنت دی وی قرآن کې الله سوئی وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم الله پتاسو کې پتاسو باندې په قرآن کې دا خبر نازله کړي چې تاسو د الله د آیتونو باره کې خبر شئ چې پای پسې استهزاء کیږي مسخرې پسې کیږي دې خلکو سمه کېږئ څو پورې چې بله خبره کې نه مشغوله شوي که کېناستئ انکم اذا مثلهم تاسو هم دغه شانتی وئ کم کسان چې دې شاعر ته ناسو کم ورته دعوت ورکوي هغې هم په دې ګستاخۍ کې شریک دي او دین د الله ګستاخان دي من د حکومت وقت ته مطالبه دا کوم چې داسې شاعر فوراً گرفتار کوي